کم الګ کم دکاندار کم موبایل والا کم کمپیوټر والا چې د چا موبایل ته غانې وخېږي د چا میموري کارت ته غانا او فلم وخېږي څومره چې دغه غانا اورېدلی کېږي دته به ګناه میلاویږي څومره چې دغه فلم کتلی کېږي دته به هغه میلاویږي دا مسلسل بیا چلیږي څوک یې په فیسبوک باندې شیر کړي هر څومره خلکو که 1000 کسانو دغه ویډیو وکتله دغه غانې وکتله 2000 کسانو دغه فلم وکوته دته ور 200 کسانو د ګناهونو هغه پیټې بار کېږي ای زما وروڼه ولې خپل آخرت بربادوئ چې ګناه به بل څوک کوي او پیټې به تا ته میلاویږي په قبر کې به پروت او د دې ځینې به ګناهونه تا ته درلېږلی کېږي په قبر کې به پروت خلکو ته به آخرت ته بعضې خلکو ته د نیکو تحفیزي ولې دلته خلکو ته خیر ښودلی دی دین یې ښودلی د دین نشر اشاعت یې کړی دی خلک به په قبر کې پراته وي په عالم ارواح کې به هغې ته نیکی نه ځي او بعضې بدبخته خلک چې نو هغه په قبر کې پروت وي او چې څوک فلم ګوري بس د به هلته عملنامه کې لیکلی کېږي څوک ګانا اوري د به عملنامه کې لیکي لږ عقل نه کار اخیستل پکار دي زما وروڼه عقل زموږ نه چا واخیسته موږ کم عقل ولې شو ګناه سړی نه عقل اخلي سړی کم عقل کوي موږ نن د عقل نه بلکل خالي یو په دې هم پوهېږو نه چې دا اور ته ځان په زور باندې ورارتل او دوی څه وایي یاره جي وایي موږ نور څه کاروبار شته تاسو نه تپوس کوم دا ټول خلک د ګانو دوکانونه یې دي دا ټول خلک دغه کاروبار کوي او زه تعجب په دې خبره باندې کومه چې د الله په خبره باندې زموږ یقین ولې نشته دی د رزق سیمواري خو زما الله غستلې ده وما من دابة في الارض الا على الله رزقها هیڅ یو زن د سر په ځمکه کې نشته دی مګر په الله باندې د هغې رزق دی د هغې روزي ده حدیث د بخاري مسلم کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې انسان د مور په رحم کې پیدا کېږي الله ملک پای باندې مقرر کړی دی او ورته وایي اکتب ولیکه چې کله پای کې روح غورځوي وایي څه ولیکمه ولیکه د ده رزق ولیکه د ده نیټه ولیکه نیکبختي او بدبختي ولیکه د مور په رحم کې د ټولو انسانانو رزق لیکلی شوی دی او دی وایي یاره چې وایي زه به څه خورم وایي زه به کوم څه زما بچي به څه خوري رزق هم الله درکوي او دی اوس حرام کاروبار کوي او بچي په حرام باندې پالي اوس او څه په دکان کې به تصویرونه هم لګولي د بربنډو ښځو تصویرونه به یې هلته لګولي چې راځي خلک زما طرف ته مایله کېږي دا خواهش او دا شهوات دا خو لږ ساعت دپاره دي نبی صلی الله علیه وسلم مخکې موږ ته ویلي واکثرو ذکر هاضم اللذات دا شي تذکره ډېره زیاته کوئ چې کوم خوندونه ختموي چې هغه مرګ دی دا خوندونه ختمېدو واله دي ولې خپل آخرت بربادوئ خپل بچو د هغې وینه د هغې هډوکې او د هغې غوښې ولې د حرامو نه جوړوئ ایما جسد غذي بالحرام فالنار اولا به کم بدن ته چې غذا په حرامه میلاو شي دا ډېر لایق دی چې په اور باندې وسوځولی شي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي لہذا درخواسته کوم په خپلم ځان په ګناه کې مه مبتلا کوئ او نور خلک هم په ګناه کې مه مبتلا کوئ